دا کم مومن دی چې نه د شپې تهجد کوي او نه د ورځې نفلي روجې نیسي، خو یو عمل پکې داسې دی چې د هغه عمل په وجه باندې دته د روجو نیونکي او د تهجد گزار ثواب ملاویږي او هغه درجه او مرتبه ورته ملاویږي. هغه کم کلمات دي چې څوک د یو مریض د پوښتنې په موقع باندې وکړه ووایي، نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د دې کلماتو په برکت سره به هغه مریض ته الله د دغه مرض نه څه ورکیږي، شفا به ورته کې د الحمد ختم کړل او د ولد ضالین امین نه پس د صورت د سر نه شروع کو. ګوره مسلې ته ښه سوچ کوه. دا کم مومن دی چې نه د شپې تهجد کوي او نه د ورځې نفلي روجې نیسي، خو یو عمل پکې داسې دی چې د هغه عمل په وجه باندې دته د روجو نیونکي او د تهجد گزار ثواب ملاویږي او هغه درجه او مرتبه ورته ملاویږي. راځي چې معلوم کو چې دا چرته ډیر ګران او مشکل عمل دی کنه آسان عمل دی. نو حدیث مبارک کی راځي د ابو داود شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې بشک مومن بیامومی د خپل خپل اخلاق د وجنا درجه د صائم او د قائم د هغه کس درجه او ثواب د خپل اخلاق والا مومن ته ملاویږي چې کم کس د شپې تهجد ته پاسي او د ورځې نفلي روجې نیسي. ګوره دا آسان عمل دی، د ارچا د خپل لاس دی چې انسان خپل اخلاق سکیږي، د خپل کی خپل جبه کنټرول کی. مومن د دنه په اور کې نوی ولاړ د جبه د وجنه د بد اخلاق د وجنه خلق دا نه وي چې د بد اخلاق دی مجلس ته بیا روان دی دا ولی راځي یا خشوه چې دی مجلس نه پلان کې لاړې دا ډیر بد اخلاق دی او مؤمنان ته نکرکه کوي د بد اخلاق د وجنه. نو خپل اخلاق کمال ګورا کته ته د شپې د تهجد مکمل او نشوا د ورځې د نفلي روجې مکمل او نشوا او د خپل اخلاق د وجنه په حدیث سره ثابت شو چې ته الله دا اجر او ثواب او دا درجه سکیږي دا درکې. بل حدیث مبارک کې سره راځي چې دا صدقه ده چې ته د یو مسلمان رور سره بوجه طلق په کلاو تندی باندې سو کې ملاقاتو کې په رون تندی باندې د مسلمان رور سره سو کې ملاقاتو کې دا صدقه ده. د صدقې د برکت نه خو خبرې یو حدیث کې راځي چې صدقه مصیبتونه وخی، پتا یو مصیبت را روان دی، یو آفت را روان دی، یو بیماری را روانه ده، یو بلا را روانه ده او تا د الله په نوم باندې د الله د رضا د پاره صدقه ورکړه، نو دا مصیبت را مخکې کېدی نشي، دا صدقه په ور مخکې کیږي. دا د مصیبت د مخکې نه د پکې دا بلا د مخې نه سکی د پکې دا مرض د مخې نه سکی دا د پکې. او بل حدیث مبارک کې راځي چې صدقه چې دا تطفئ غضب الرب او کما قال علیه السلام د الله غصه مړه کوي. ښه الله تا ته په قهر او غضب کې دی، په غصه کې دی، او تا د الله په نوم باندې صدقه ورکړه، په دې د الله غصه مړه کیږي. سبحان الله. او ادق حدیث کې بل سرازي وتدفع میتة السوء او کما قال علیه السلام بد مرګم د پکې. کم کس چې صدقه ورکوي دله به بد مرګ نه راځي، دا به په بد مرګ سره نه مړ کیږي، په خراب مرګ سره به دی نه مړ کیږي. نو سوچ کوه دا د صدقې برکت دی او دا د صدقې کمال دی. او صدقې ثواب تا ته په څه ملاویږي؟ د کور راووتې د ګاونډي سره، د مسلمان رور سره، د یار دوست سره، د عام مسلمان سره ته په داسې طریقه ملاقاتو کې چې ستا تندې ورته کولاوي او ستا اخلاق ښایسته وي او مزاج دی نرمي، صحیح شو لکه نه؟ نو تا ته په دې باندې الله څه درکوي؟ د صدقې ثواب درته درکوي. نو لہذا پکار ده چې موږ اخلاق ښکلي کو او د شپې د تهجد او د ورځې د نفلي روجې ثواب څه کوجي هغه حاصل کو او د نور مسلمانانو تم ورسو. نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. هغه کم کلمات دي چې څوک د یو مریض د پوښتنې په موقع باندې وکړه ووایي، نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د دې کلماتو په برکت سره به هغه مریض ته الله د دغه مرض نه څه ورکیږي، شفا به ورته ورکړي. راځئ محترمو چې دا مختصر او آسان کلمات زده کو. بله دا ده چې د مریض په پوښتنه باندې چې الله تا ته څه درکوي په دنیا کې او په آخرت کې، نو مختصر هغه واوره چې زړه ته دی اطمینان راشي او عمل په وکي او دا ثوابونه او برکتونه سکیږي حاصل کی. ګوره جی حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د یو مریض پوښتنې لاړ شي او داغه اجل لا راغلی نه دی، یعنی د مرګ حالات لا نه دي شروع، نیټه لا نه د پوره شوی، د مرض په حالت کې دی او وکړه د ځان سره دا کس دا کلمات وی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل الله العظیم
رب العرش العظیم ان یشفیک وکرته دا کلمات وی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا مریض چې په کم مرض کې مبتلا دی نو دغه مرض نه به ورله الله پاک څه ورکي شفا به ورله ورکي او صحت به ورله ورکي نو پکار ده چې دا کلمات موږ زده کو او په دې طریقه باندې د مریض څه کوو جي پوښتنه کوو. اوس راشه دې خبرې ته چې کم کس د یو مریض پوښتنې لا د الله د رضا دپاره لاړ شي د مریض پوښتنې لا د مریض پوښتنې لا خو څه کې چې د یو مسلمان رور سره د ملاقات دپاره لاړ شي د الله د رضا دپاره نو د اسمان نه د الله د طرفه فرشته د یو دریو انعاماتو اعلان کوي په دغه انعاماتو ځان خبر کوي چې د دنیا څومره ګټه ده او د آخرت څومره ګټه ده. حدیث مبارک کی راځي ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې څوک د یو مسلمان مریض پوښتنې له لاړ شي یا د یو مسلمان رور ملاقات له لاړ شي اسې ملاقات له لاړې د هغه پوښتنې له لاړې ملاقات له لاړې خو نیت دی د الله رضا دی ښه صحیح شو لکنه نو د الله د طرفه د اسمان نه فرشتي 3 اوازونه کوي. اولنې اواز څه کوي ته د خوشاله اوسې ته د سي ته د خوشاله چې د فرشته چې आवाज کوي دا د الله په حکم کوي نو چې د الله د طرفه تا ته ویلې شو چې ته د خوشاله نو ستا زندگی به د خوشالو ډکیږي او کنه به ډکیږي دا د الله د طرفه اعلان کیږي. یو خدا شو. دویم اعلان څه کیږي ستا تلل د مبارکي ته چې د مریض یا د مسلمان رور پوښتنې لا د الله د رضا دپاره تللی نو ستا د تلل د مبارکي ستا د قدمونه دي سي دا د مبارک یو دارې د برکت نه ډکي. او دریم आवाज دا کیږي چې په جنت کې د ځان د پاره څه تیار کړه ټیکانه تیار کړه. سبحان الله دا څومره کمال دی دا څومره اجر دی چې په دې باندې الله ورکوي. یو بل حدیث کې څه راځي څوک چې د یو مسلمان رور پوښتنې له لاړ شي د یو مریض نو د واپس راتلو پورې دا د جنت په باغاتو کې دی د واپس راتلو پورې دا چرته دی د جنت په باغاتو کې دی. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې روایت مفهوم داسې دی الله جل شانه بنده ته فرمایي د قیامت په ورځ چې تا د دې پلاني بنده دا بنده بیمار و تا د پوښتنه کړې وې نو زه به د هغه په خوا کې بیا مونتی وې نو که الله بیا مونځئ که نه او د الله رضا او خوشحالي بیا مونځئ نو دا د مسلمان مریض په خوا کې ده نو چې په کاره چې موږ لاړ شو هغه آداب و لحاظ وساتو د مریض پوښتنه وکړو دا کلمات ویو الله به د دنیا او د آخرت اجرونه هم راکړي او مریض ته به الله څه ورکړي صحت ورکړي او که دا خبرې نورو مسلمانانو ته ورسوو هغوی پې عمل وکړي نو زموږ او ستاسو دپاره به صدق په دې مسله باندې ځان پوهه کا چې په مانځه کې د الحمد ختم کړل او د ولد ضالین امین نه پس د صورت د سر نه شروع کو. ګوره مسلې ته ښه سوچ کوه ښه صورت د سر نه شروع کو که هغه وړوکې صورت دی او که غټ صورت دی که ته پکې یو څو آیاتونه وي او که ټول صورت وي خو چې د ابتدا نه شروع کې نو د دې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل څه دي جي مستحب دي ښه لانجه به ترې نه جوړی چې بسم الله شته او بسم الله نشته او ستا مونځ وشو ستا مونځ ونه شو د فرض درجه به نه ورکې مستحب او غوره عمل دی که چا وویله د مانځه په ثواب کې زیاتوالی راغی او که چا ونه ویله نو په مونځ باندې څه اثر نه غورځېږي او که نه صورت دی د سر نه شروع کو درمیان نه دی شروع کو یا دی د صورت څه حصه ویله اخري څه آیاتونه دی ویلې نو بیا د دې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم نشته دی بلکې د ولد والین امین نه پس ډایرکټ څه کوه قرات شروع کوه چې په دې مسله تاسو پوهئ. دویمه مسله دا ده چې په اخره قاعده کې د عبده و رسوله نه بعد درود شریف ویل دا سنت دی هغه چې هر یو درود دی خو چې صحیح درود دی او را نقل دی که مختصر دی او که اوږد دی چې هغه تا په دغه ځای کې وي نو سنت څه شو جي ادا شو. خو دا کوم درود چې منګه وي او عام خلک یې وایي درود ابراهیمي اللهم صل علی محمد او اللهم بارک علی محمد نو دا په احادیثو سره ثابت دی او دا غوره او بهتر دی. که تا دا درود درځي نو عمده وایا چې زیات ثواب دی کیږي په احادیثو سره د نبی علیہ السلام نه ثابت دی. بل درود ویل بیا خپل عادت ما جوړوه او که دا درود نه درځي یا د نه غلطۍ کیږي او نه دې زده کیږي نو د دې په ځای بل مختصر درود ویلی شي ستا سنت پې څه کیږي جي
ادا کیږي به دا مسله هم ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې بغیر د عذر نه وتر واجب مونځ په ناسته باندې کول دا جایز نه دي. موږ اکثر خلک ګورو چې عذر ورته نه وي او بغیر د عذر نه هم دوی وتر مونځ په ناسته باندې کوي. نو دا یاد ساته چې وتر مونځ بغیر د عذر نه په ناسته نه کیږي. که کم کسان یې کوي نو دا په غلط فهمۍ کې پراته دي. دا مسله هم ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې که عام نفل دی هغه د هر ټیم نفل چی او که د ماسخوتن د وتر نه پس 2 رکعاته نفل دي. دا نفلونه که ټول یو سړی په ناسته باندې کوي نو بالکل جایز دي، ګناه پکې نشته، خو خبره د ثواب ده. چې په ولاړه باندې کوي نو ثواب ورته پوره ملاویږي او چې په ناسته بغیر د عذر نه کوي نو نیمګړی ثواب ورته ملاویږي. نیمګړی ثواب ورته ملاویږي. او که ته دا وی چې نبی علیہ السلام مبارک نه په ناسته باندې نفل ثابت دي، لکه د ماسخوتن د وتر نه پس 2 رکعاته نفل نبی علیہ السلام په ناسته باندې کړي دي، نو دا د حدیثونه ثابت دي چې نبی علیہ السلام ته په ناسته نفل کولو باندې پوره ثواب ملاویدو او امت ته په ناسته نفل کولو باندې پوره ثواب نه ملاویږي. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته سنن ابن ماجه، سنن نسائی او مسلم شریف نقل کړي چې نبی علیہ السلام مبارک پر مل چې په ولاړه څوک نفل کوي دوچن ثواب الله ور کوي. به نبی علیہ السلام د وتر نه پس په ناسته په نفل او کتل شنو تپوس ته وشو چې تاسو په ناسته باندې نفل کوي، تاسو چې په ولاړه دوچن ثواب ملاویږي. نو نبی علیہ السلام او پر مل چې او خبره عمدغه سیدا خو زه تاسو په شان نیما، یعنی که زه په ناستم نفل کوم نو ماته سکیږي پوره ثواب ملاویږي. او نو لہذا ردی خبرې خیال پکار دی چې بغیر د عذر نه په ناسته نفل نه دی پکار. که چا وکړ جایز دی، ګناه نشته، خو ثواب به نیمګړی ملاو شو. چې په ولاړه وکړي نو پوره ثواب به ورته شي ملاو شي. ډېر هم مسایل دی او ټولو مسلمانانو رونو ته ضرورت دی، نو شومتیا پکې مه کوئ، د هغوی سره هم شریک کوئ. وصلی الله علی النبی الامین.